سوکنو تاڼې پولیس نن په یاسین آباد کې یو چاپه والی وه. دغه چاپه کې د کم ملزمان چې کوم دي هغوی فایرنګ کړی دی او په دې فایرنګ کې یو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه زخمی دی. دغه حالت چې کوم دی هغه د خطرې نه بهر دی. دې حوالې سره چې سوکنو تاڼې پولیس کوم رپورټ درج کړی دی ایوي موږ ته اطلاع ملو شوه چې 3 ملزمان دي کم چې پولیس ته پیله نه مطلوب دي چې هغه یاسین آباد کې په خپل کور کې دي. دوی ځان سره لیډیز پولیس راواغېستل او د دغه ملزم د ګرفتارۍ لپاره دغلته چاپه ووهله. هغه کسان چې کوم په دغه ځای کې موجود وو د ګرفتارۍ نه بچ کېدو دپاره په پولیس باندې ډزې کړې دي. پولیس هم په خپله ډزې کړې دي. کسانو چې کومې ډزې کړې دي په هغې کې یو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه لګېدلی دی، زخمي دی. کله چې دغه د زخمي کېدو اطلاع پولیس ته میلاو شوه نو نورو نفرین دغه ځای ته لاړه. دغه پولیس اهلکار چې کوم زخمي و هغې د علاج دپاره هسپتال ته بوتلو او باقي چې کوم پولیس و هغه په علاقې کې سرچ اپریشن شروع کړی دی. خو د پولیس وینا دا ده چې کله هغوی سرچ اپریشن وکړو نو ملزمان کله چې دی دغه پولیس زخمی کړو نو ملزمان وتښتېدل. پولیس وایي دغه کومو کسانو دپاره ګرفتارۍ دپاره چې دی چاپه والې وه پیل هم پولیس ته مطلوب و، اوس پرې دا اف آی آر هم پولیس درج